دي نو تاسو ولا مه ورکوئ بیا ټایم کره هلته هغوی نه تسلیموي چې بهی تاسو پاکستان کې پیدا شوی افغانستان یې په سترګو نه یې لیدلی نه یې ده لیدلی نو چې هغه یې نه دی لیدلی اوس زه هغه له وایم چې ته ځه ته دا کور هم پرېږده ته دا کډ هم پرېږده ته هر شی پرېږده نو وروره دا په سړي باندې بوج وي نو که زما تاسو پینلي دا خبره وکړه چې تاسو مو وایي چې زما دا مطالبه ده کو کم از کم افغانیان رونو ته د مارچ پورې موقع ورکړي نو ډېره ښه خبره وي تاسو داسې ویل غواړئ زما د سره بالکل دی ولا ورکي چې دوی خپل ځان راغونډ کړي د یخنۍ دا موسم به تیر شي اپله به د واورو موسم تیر شي دلته کې به دوی به بس ځان تیار کړي خو دوی له د فاینل اعلان وکړي دا کو بیا اعلان نړه نو بیا به څوک ذمہوار کړي نو دا حکومت ته کنه دا خو د خارجه او داخله پالیسي دی خو ته سبا کچري جوړه کړې ده کنه نو چې دوی ولا وایي چې لاړ شه نو خو زی به کنه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه ګل مې داسې کار دی چې کچري زما د حکومت خبره وي نو باقاعده دی له وقتن فوقتن باقاعده یادګیرنه ورکړې ده اعلانات یې مولا کړي په جماعتونو کې هم کړي دي او دغسې مولا وینا کړې ده چې وایي تاسو وایند اپ شئ زه بس خپل وطن له خپله کډه یوسئ خو د دې سره سره بیا چې کله یو تن د افغانستان نه راغلی دی هغه دلته کې ښځه کړې ده بیا د هغه بچي پیدا شوي دي بیا زمونږ همزولي دي بیا د هغه نصیب پیدا شوي نو هغه یو تن په دې 15 کاله کې هغه 15 نفرو ته ورسېده نو د چا دلته شناختي کارډونه موږ ورکړي دي ورته د چا پاسپورټونه موږ ورکړي دي ورته روزګار په سکولونو کې په کالجونو کې سبقونه یې زموږ د بچو سره ویلي حکومت ولا وینا کړې ده چې ته ځه نو یا خو په سخا ګرمۍ کې هم وله مو وایي چې ته ځه خیر دی د انسانیت په لار باندې که چېرې سخت یخني د واوره وریږي اپله هم واوره وریږي موږ په له دې پله هم یخني د بوډاګانو هم دي میندې خویندې مې دي واړه بچي هم دي تورخم باډر هم بند دی نو بیا چې ته هلته کې لاړ شي دوی دغسې ولاړي نو یار د غلو د متیازو ضرورت هم انساني دغه دې تقاضا ده نو بیا د هر چا تقدس د هر چا مور خور بچی لور چې د انسانیت په لار باندې الله رب العالمین دی نو مونږه د خپل حکومت له دا خواست کوو چې زمونږ دا رونه دي نو تاسو ولا مه ورکوئ بیا ټایم کره چې یو ځل مو ولا ټایم ورکړه نو په هغې باندې استقلال ده کې خو دا هم نشو ویلی ځکه چې زما د حکومت پالیسي د خپل آیین قانون دستور د لاندې چې سم وي د دوی په باره کې خو زما د خپل سوچ او فکر مطابق زما خپل صوبایي حکومت ته خپل مرکزی حکومت ته دا خواست دی چې د دسمبر میاشت ډیره زیاته یخه ده په افغانستان کې هم یخه ده دې پل هم یخه ده نو کم از کم بچي دي مریضان دي بوډاګان دي نو چې دا ځي والته کې ولاړي او دا 15 شل ورځې ولاړي نو که چېرې خامخا رخصتوی نو بیا وله سټالونه ولګوي بیا وله د خوراک او د متیازو د دې اسپتالونو د دغه بندوبست هم وله وکړې نو زه چې کوم پروسس وي د هغې نه به تیر شي خو د دې نه بهتره خبره دا ده چې دا دومره موده مو وله ټایم ورکړی دی دا دومره موده مو وله ټایم ورکړی نو که دا 3 میاشتې مو وله ورکړي تر مارچ پورې چې سپرلی شروع شي نو خو بیا په خپله خبره باندې استقلال د خپلې پالیسۍ مطابق زه به د خپل ملک د احکاماتو پابند یم زه به وایم دا خو زه خپل حکومت له دا خواست کولی شم چې زما د کلمې رونه بایګان دي زما میندې خویندې دي زما ګلالي بچي دي دلته کې رالوی شو هلته هغوی نه تسلیموي چې بهی تاسو پاکستان کې پیدا شوی دلته یې موږ نه تسلیمو سره د دې چې موږ وله شناختي کارډ هم ورکړی سره د دې چې موږ وله پاسپورټ هم ورکړی دی ورک پرمټ هم ورکړی دی لوی دوکانونه دي روزګارونه دي خپل نو لږ په مینه او په محبت باندې د رخصت کیو تر کومه پورې چې زما دا کوړي د کیمپ خبره ده چې دا کوړي دا کیمپ خالی کیږي دا تاسو ټولو له وایم دا کیمپ خالی کیږي نو زه خپل ډیپټي کمشنر له وایم چې هغه د دې شي زه ذمهوار سړی د حکومت دا ټوله ذمهواري خپل دا حلقې ډیپټي کمشنر صاحب له ورکړې ده نو زما د کیمپ ډېره زمکه ده زه خپل د ام ان ای ته ام پی ای ته د منسټرانو له چیف منسټر صاحب له وایم چې زمونږ دا کیمپ خالی شي نو دا شاملات ته په دې باندې اوس لکه دا زاغان چې دي دا کوم قبضه مافیا چې ده دی ولا وزر کولاو کړی دي دې سره میلاو سرکاري هلکار هم دي ټول غلو ډاکوان ورسره ملګري وي نو که چا ملکیت ته حکومت په هغوی له پیسې ورکړي نو دا ځمکه ترې نه والي ډیپټي کمشنر صاحب سیکشن 4 په دې باندې ولګاو دلته پارک جوړ کړه دلته وومن یونیورسټي جوړه کړه دلته کې داسې وړه انډسټري چې وي هغه جوړېدی شي چې خلک د روزګار نه خلاص شي دا بچي مو مري سبقونه ویلي د خودکشیانې کوي بار ځي چې الله رب کریم دی له د روزګار وسایل او اسباب
شباب پیدا کی دلته کې یو سټیډیم جوړ کړي ښه ښایسته چې هغه په دې ځای کې نو موږ سره کولا وزمکه چې ده هغه دا نو ستا دا اپرچونټي زما دپاره چې ستا د کیمرې په شیشه خپل ډیپټي کمشنر صاحب لا خپل وزیر اعلی صاحب لا ام ان اے او ام پی اے لا دا خواست کومه چې دلته کې موږ لا مرکزي ځمکه ده په دې کې لوی پارکونه جوړ کړي چې خلک ځي ولا سیاربند لوبي کېږي سټیډیم جوړ کړي وومن یونیورسيټي جوړه کړي ووکیشنل کالج جوړ کړي لوی جوړ کړي لکه څنګه چې په کندهار کې دي چې دا په خپل پیشه باندې دی مختشن الله رب کریم بدلته د حلال رزق ورکړي نو بار به نمري مور پلار به په سرو سترګو باندې نه جاړي سلې به کم از کم وي د ژوند خواږه د مور د واګانې به د بچو په برخه وي الله تعالی دې زما افغانۍ مور هم ژوندی ګړندی لري او دا کم بچی چې وفات شوی دی د بچي دا د روزګار وجه ده که نه نو موږ سره دا اپرچونټي ده که نه نو چې د غلو ډاکوانو سره زمونږ دا سرکاري اهلکار میلاوي دا پردی ځمکې یو بل پسې لیکي یا دی راځي او دی په باندې قبضې کوي نو دا قبضه مافیا ګروپ ته هغې دپاره خو قانون عین او دستور شته که نه نو بس دا په سیکشن 4 کې والی لکه څنګه چې مو پورې میرې اغستې دي که نه وایلی بس چې چا پیسې دي پټوار وګورې هغوی له خپلې پیسې ورکړه دا ځمکه د حکومت په کسټډي کې دا د عوامو د وسیع تر مفاد دپاره زبردست باچا صاحب